قال رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الاعمال الحب فی الله والبغض فی الله. د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ حالات مخکې تیر شوي، بیا اعاده نه کوو. مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي غوره په ټولو اعمالو کې الحب فی الله، د الله دپاره چا سره مینه کول، والبغض فی الله، د الله دپاره چا سره بغض کول، په ټولو عملونو کې غوره عمل دقه دی. پې پوه شئ؟ دا ګورئ موږ تاسو باید ډېر خوشحاله شو. الحمدلله دا حب فی الله او بغض فی الله صرف او صرف په تبلیغیانو او طالبانو او ملیانو کې موجود دی، دیندارو خلکو. یو بل سره زمونږ او ستاسې محبت د څه دپاره دی؟ صرف او صرف الله دپاره. حدیث شریف کې هم دي که نه چې 2 کسان به د عرش د سوري د لاندې، یو پکې کم خلک دي، او رجلان تحابا فی الله اجتمع علی ذلک وتفرقا. پې پوه شئ؟ او بغض چې د چا سره کوو هم د الله دپاره، چې د الله سره دشمني کوي نو ځکه ورسره بغض کوو. دیم بحث ما هو المقصود من الحدیث. مقصود د حدیث شریف نه الترغیب الی الحب فی الله والبغض فی الله، او رد دی په مرجعو. وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اعمالو ترغیب ورکړی چې حب او بغض دی فی الله، او تاسو وایئ چې اعمال پیدا نه کوي. څلورم بحث مطابقت د دې حدیث د کتاب الایمان سره. دې حدیث کې خصال ایمانیه او مکملات ایمانیه بیانېږي چې هغه حب فی الله او بغض فی الله دی، او کتاب الایمان وزم دقه دپاره شوې ده. پنځم بحث حل د مفرداتو. الحب فی الله دې کې دا فا تعلیلیه ده، معنا به داسې چې الحب لاجل الله والبغض لاجل الله. دې چې پر پوه شئ. خلک وایي دا مې اخ فی الله دی. فی الله څه معنا؟ لاجل الله. فی د تعلیل دپاره استعمالیږي که نه؟ حدیث کې راغلی دي ان امرأة دخلت النار فی حرة، ان امرأة دخلت النار فی حرة لاجل حرة، چې پیشو یې تړلې وه. تاسو باندې به اعتراض وارد شي. مخکې په حدیث د ابو امامه رضی الله تعالی عنہ کې 4 څیزونه ذکر شو: حب فی الله، بغض فی الله، اعطاء لله او منع لله. او دې حدیث کې 2 څیزونه ذکر شو. پې پوه شئ دا څنګه چل؟ جواب دا دی چې د حب اثر مرتبه اعطا ده، او د بغض اثر مرتبه منع ده. چا سره د محبت شي نو اعطا وکړي، چا سره د بغض شي نو منع وکړي. نو حب او بغض دا مناشي دي، او اعطا او منع دا اثار مرتبه دي. نو مخکې منشه ذکر شوه سره د اثر مرتبه نه، او دلته صرف منشه ذکر شو چې اثر مرتبه ته خپل راواخله که نه؟ پې پوه نشئ؟ بیا به په تاسو اعتراض وارد شي. بل حدیث شریف کې خو راغلی چې د ایمان نه وروسته مونځ غوره عمل دی. نو د څنګه دلته ویل چې د ایمان نه وروسته بغض فی الله او حب فی الله غوره عمل دی؟ جواب دا دی دلته د اعمالو نه مراد اعمال قلبیه دي. د ایمان نه وروسته په اعمال قلبیو کې حب فی الله او بغض فی الله غوره اعمال دي. او صلات خو عمل د جوارحو دی، نو حدیثینو کې تعارض نشته. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. رواه الترمذي والنسائي وزاد البيهقي في شعب الايمان بروايه فضاله والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. دې حدیث شریف کې 500 مباحث ته خیال کوئ. اول بحث احوال د راوي د حدیث شریف،
دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف. دریم باس ما هو المقصود من الحدیث. څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. پنځم باس حل د مفردات او اعتراضات او جوابات. اول بحث احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی د سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی د حالات مخکې تیر شوي، بیا اعاده نه کوو. مختصر تشریح د حدیث شریف دویم بحث ته وګورئ. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم کامل مسلمان من هغه دی سلم المسلمون چې نور مسلمانان بچي من لسانه د ژبې د ضرر نه و یده او د لاس د ضرر نه. والمؤمن کامل مؤمن من هغه دی امنه الناس علی دمائهم و اموالهم چې خلق دی امین وګڼي په وینو د دوی او په مالونو د دوی. د خلکو وینې او مالونه د دنه محفوظي او چې دی خلک تی ویریږي نه چې زما وینې ته به ضرر ورسي او زما مال له به ضرر ورسي. رواه الترمذی والنسائی وزاد البیهقی فی شعب الایمان پر روایت د فضاله و مجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله والمهاجر من حجر الخطایا والذنوب. دای وسره زیات کړی دی پر روایت د فضاله. دریم باس ما هو المقصود من الحدیث. مقصود د حدیث شریف. حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمن او مسلمان تعریف او تشریح کوي او ترغیب ورکوي ماخذ الاشتقاق ته چې امن دی او سلامتیا ده. ته خو مؤمن او ته مسلم او د مسلم ماخذ الاشتقاق سلامتیا ده چې تا نه ګوره خلک بچي، او د مؤمن ماخذ الاستحقاق امن دی چې خلک در نه په امن کې څوک تا نه په ویره کې نشي دا ځان کې پیدا کوي. څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. حدیث شریف کې ترک ایذا د خصائل ایمانیه و نه ذکر ده، یو خصلت پکې ذکر ده د خصائل د ایمان. آوازه د کتاب الایمان د حمدې د پاره شوې ده چې ایمان او د هغې خصائل او اجزا پکې ذکر کی. پنځم باس حل د مفرداتو. د دې حدیث شریف حل د مفردات او اعتراضات او جوابات په حدیث د عبدالله ابن عمر کې تیر شوي دي، بیا یې مونږ اعاده نه کوو. دریم حدیث ته وګورئ. وعن انس رضی الله عنه قال قلما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عهد له. رواه البیهقی فی شعب الایمان. دی حدیث شریف کې پنځو مباحثو ته خیال کوئ. اول بحث احوال د راوی د حدیث شریف. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف. دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث. څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. پنځم بحث حل د مفردات او اعتراضات او جوابات. اول بحث احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی د سیدنا حضرت انس ابن مالک خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هغه حالات مخکې تیر شوي، بیا دوباره اعاده نه کوم. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای قلما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم. ډېر لږ به داسې و چې نبی علیہ السلام به خطبه موږ له بیانوله الا قال مگر دا به پکې ویلي لا ایمان لمن لا امانة له. کامل ایمان پاغی چا کې نشته چې چا سره د امانت پاسداری نه ولا دین لمن لا عهد له، او کامل دین نشته پاغی چا کې چې څوک په وعدو پوروالی نه کوي. رواه البیهقی فی شعب الایمان. دریم باس مقصود د حدیث شریف څه شی دی؟ د ایمان دو خصلتونو طرف ته ترغیب او د هغې اهمیت بیانوي. امانتداري او وفا بالعهد دا د ایمان ډېر ضروري حصې دي. رد دی په مرجعو. وګورئ
شارع علیہ السلام د اعمال او اهمیت بیان کړی دی او تاسو وایئ چې اعمال د ایمان سره ضروری نه دي، معصیت ضرر نه کوي او طاعت فایده نه کوي. څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح دی. حدیث شریف کې هغه اعمال ذکر کېږي چې هغې سره کمال د ایمان راشي او وضع د کتاب الایمان د همدقه دپاره شوی. پنځم بحث حل د الفاظ مفرده و. تاسو باندې به اعتراض وارد شي، دا روایت خو د معتزله و مستدل جوړ شو. هغوی وی په نفې د اعمالو سره نفې د ایمان راغله، او د خوارجو هم معتزله وی چې عمل نفي شي نو سړی د ایمان نه ووتو، کفر کې نه دی داخل، د منزلې قائل دی بین المنزلتین. او خوارج وی چې څوک به د ملي وکړي مرتکب د ګناه کبیرې شي، د ایمان د دایرې نه ووتو د کفر په دایره کې داخل شو. دا خو د هغوی دلیل شو. امانت او عهد دا خو اعمال دي، د اعمالو په نفي باندې نفي د ایمان راغله. که کفر کې داخل وایي څوک نو دا خوارجو مسلک شي، او که نه وایي نو دا د مدا حدیث خو د هغوی مستدل شو. تاسو به جواب وکئ لا ایمان نه مراد نفي د ایمان کامل ده، کله نفي د شی کیږي او مراد ترې کمال د شی. او ټیک د کمال ایمان نفي دی که نه، یو مطلق ایمان دی او یو کامل ایمان دی. کامل ایمان خو موږ هم وایي په نفي د اعمالو سره نفي کیږي که نه. دویم جواب به دا وکړي مقصود د حدیث زجر او تغلیظ دی. مومن د شان سره دا نه دی مناسب چې دی د امانت خیال ونه ساتي او د وعدې خیال دی ونه ساتي. دریم جواب مطلب دا دی چې دا اعمال د ایمان سره مناسب نه دي چې سړی د امانتدارۍ خیال نه ساتي او دا حد خیال نه ساتي. د مؤمن سره دا مناسب نه دي. دا مطلب دی. قلما خطبنا د دې څه مطلب؟ قلما کې دا ما مصدریه ده، نو خطبنا نو داسې بشي قل خطبة خطبنا، قل خطبة خطبنا. ډېره لږه خطبه به داسې وه چې رسول الله به موږ له خطبه بیانوله، مګر داسې به پکې ویل. دویم قول دا دی چې قلما کې دا ما کافه ده او دا استعمالیږي په نفي کې. نو قلما خطبنا موږ ته به خطبه نبي علیه السلام نه بیانوله الا قاله. او د دې دلیل دا دی چې الا ترې وروسته راغلې ده، الا د نفي نه وروسته راځي، نو ما کافه ده او په نفي کې استعمال شوی. دا دویم قول دی. پې پوښتئ دی بل حدیث شریف ته وګورئ. الفصل الثالث عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي دي چې هغه فرمایل من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار. رواه مسلم. پنځو مباحثو ته خیال کوئ. اول بحث احوال دراوی د حدیث شریف. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف. دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث. سلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. پنځم بحث حل د مفردات. اول بحث احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی د سیدنا عباده ابن صامت رضی الله عنه سید الانصار. داغه حالات مخکې تیر شوي بیا یاد نه کوو. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. عباده ابن صامت رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي یقول چې هغه فرمایلی دي
من شهد الله اله الا الله چې څوک گوايو کې د دې خبرې چې نشته بل معبود موجود مگر یو الله دی او د دې خبرې گوايو کې چې محمد د الله رسول دی حرم الله علیه النار الله به په د اور حرام کی رواه مسلم. دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث. مقصود د حدیث ترغیب دی حقیقت د ایمان ته چې هغه شهادتین دي او بیان د ثمرې د ایمان دی چې هغه جنت ته تلل او د دوزخ نه بچ کېدل. څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. حدیث شریف کې ثمره د ایمان ده چې هغه د دوزخ نه بچ کېدل او جنت ته تلل دي او وضع د کتاب الایمان د عنوان د دقه دپاره شوې ده چې ایمان د هغې لوازم مقتضیات او ثمرات ذکر شي او فواید. پنځم بحث حل د الفاظ مفرده. عباده ابن صامت وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي دي. نو سوال دا چې سمعت خو ماضي صیغه ده او وروسته بیا وایي یقول چې وایي به دا مضارع د مستقبله دا خو تناقض راغی کلام. سوال باندې پوه شئ تاسو به جواب وکئ چې یقولو دا مضارع ده خو په معنا د ماضي سره ده. مضارع ولې ذکر کړه د استحضار د حال ماضیه. هغه منظر راته داسې یاد دی لکه اوسې چې وایي. دویم اعتراض به دا وارد شي چې سمعتو فعل او فاعل دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مفعول شو. مفعول اول د سمعتو دا مسموعی نو معنا دا شو چې ما اورېدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله خو ذات دی ذات خو مسموع نه وي. سوال باندې پوه شئ تاسو به جواب وکئ چې عبارت په حذف د مضاف سره دی. تقدیر د عبارت دا چې دی سمعت قول رسول الله صلی الله علیه وسلم او قول خو مسموع دی. من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله چې څوک شهادتین ووایي نو جنت ته به ځي او دوزخ پې حرام دی. نو سوال دا چې اعمال خو بیا بې فایدې شو لکه مرجعه چې څنګه وایي. دا حدیث خو د مرجعو دلیل شه. سوال باندې پوه شئ تاسو به جواب وکړئ چې معنا دا ده چې څوک لا اله الا الله وان محمد رسول الله ووایي او د دې په مقتضا عمل هم وکړي. دا ورسره شته که نه؟ تبلیغیان څه وایي کلمه ووایي او د دې په لاندې به زندگی تیرو. او شاعر وایي فارسی کې گر بگویم مسلمانم بلرزم چې دا ووایم چې مسلمان یم نو زړه مې ولړزېږي که یابم مشکلات لا اله را چې د لا اله مشکلات راته ښکاره شي چې لا اله د لاندې خو زندګي ډېره ګرانه ده. لا اله خو اسانه ده خو لاندې زندګي ته ګرانه. بل اعتراض به دا وارد چې څو شهادتین ووایي نو حرم الله علیه النار اور پې حرام دی اور له به نه ځي اگر کار څه کوي. دا خو د قواعدو د شریعت خلاف خبره ده چې مونږ خو دا وایو چې څوک بد اعمال کوي دوزخ له به ځي که نه او صفا کېږي به بیا به جنت ته راوځي. او دی وایي حدیث شریف کې دا راغله. دا حدیث خو متعارض شه د قواعدو د شریعت سره. سوال باندې پوه شئ چې دوزخ ته تلل پې حرام شو. تاسو به جواب کې دلته یو قید شته حرم الله علیه النار للخلود اور پې حرام دی د خلود دپاره همیشه د اور ته تلل پې بند دي او د صفایي دپاره خو به ځي چې بد اعمالي کړي دي که نه ته به صفا کېږي نه څه پې پوه شئ.